ستا عزت پکار دے للہ اللہ سره دے جميعا ټول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء 135 نمبر آیات نوانے تر 149 نمبر آیات پورې د قرآن ترجمه درس پښتو او اردو دواړو کې. نو عزت خود اللہ لاس کے دے، اللہ اختیار کے دے. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. نو ولی کافر سره اغیار سره یارانی ساتي، د زړه خبرې ور سره شیر کوي. د سورۃ النساء 135 نمبر آیات دا تاسو له د زندگی بدلولی شي. دا داسې آیات دی، ویډیو اخره پورې وګورئ او لایک یې کړئ. ایبتغون آیا لټی دی عندهم دی سره العزت عزت لرا، نو یقینا عزت خاون خو الله دی د ټولو. که تاسو په رښتینې او په حق او سچ لاره تلل غواړئ نه دا نننی درس ضرور اخره پورې واورئ او دا ستاسو دپاره دی او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د الله د رضا دپاره. فإن العزة لله جميعا، یقینا اختیار د عزت خاص الله سره دی د ټولو. نن په دې درس کې د ایمان حقیقت ښیي، اخره پورې واورئ، لایک یې کړئ او هر مسلمان ته دا زمونږ دا درس رسیدل پکار دی. شیر یې کړئ هر چا ته. بشر المنافقین، زیره ولا ورکا، نو زیره خو خلق د خوشحالی ورکی، نو د عذاب بلا څنګه زیره. د دې درس په اخره کې مولانا مفتی سعید شاه صاحب داسې یو خبره کړې ده چې تاسو به دماغ ورته حیران شي او په ژوند کې به دا خبره نه اورېدلې. د قرآن لفظي ترجمه ویډیو اخره پورې وګورئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. د دې ځای نه اوس د قرآن درس شروع شو او اخره پورې ته غوږ کېدی، خو دا ضرور شیر کړئ خلکو سره او لایک ضرور. الذین هغه دي یتخذون چې نسی کافرانو لرا اولیاء دوستان ملګري من دون المؤمنین بی د مؤمنانو نه، یارانی ساتي کافر سره اغیار سره. څوک لایک نه ورکوي، لایک ورکولی نشي نو ولې شیطان یې نه پرېږدي. لایک ورکولو سره ویډیو مخې ته وځي، بیا به نور خلک ګوري او د ګډېدو د ډانس ویډیو له داسې په مخه لایک ورکوي. دا صحیح ویډیو دی، لایک ورکي. نن اسلامی ممالک د امریکای خوشحالولو، د یهودو نصارا خوشحالولو چې هغې سره عزت دی ډالر دي. یو خبره وره بھائی، ځان ته وګوره، هر یو سړی د ځان ته ګوري چې آیا دا نشانیان په ما کې چې ته نشته دی. ویډیو ګوره اخره پورې ګوره. یو سړی وایي ما له خوب نه راځي، زما ویډیو زمونږ درس ته یو سړی کېږي، زما یو دوه درې ورځو درس دی واوري، دی به بېهوشه بېهوشه. شیطان یې نه پرېږدي اورېدو ته، لایک کېدو ته یې نه پرېږدي شیطان، سبسکرایب ته شیطان نه پرېږدي، شیر کېدو ته شیطان نه پرېږدي. دې ځای نه اوس اخره پورې ترجمه واورئ ښه، خو ضرور لایک کړئ ښه، د الله د رضا دپاره ښه. غټه ډېر په مشکله ده نو ځان الله دې خیر کړي. منافق سړی چې په ژبه د ایمان اظهار کوي خو زړه کې ایمان نشته، او دی مذبذب دی، ګډ وډ دی، دوپړک دی، کله یو څه وایي کله بل څه. د اصلاح د معاشرې احکام او قوانین بیان شو. دغه قوانین د دې لحاظ وساتئ، دا احکام مه ماتوئ، قوانین مه ماتوئ، بیان د حق جاری ساتئ، بیان د حق کوئ. اگر کستا خپل خلاف وي، د مور او پلار خلاف وي، رشتہ دارانو خلاف وي، دی مالدار وي او که غریبان وي، نه د مالدار د مالدارۍ لحاظ ساته، نه د غریب د غریبوالي لحاظ ساته. فالله اولا بهما، او الله په دې زیات مهربان دی، د دې زیات لحاظ ساتونکی. زواجر راوړي، تخویفات او بشارات. د منافقانو خباستونه او خصلتونه ذکر کړي، احکام ختم شو. د صورت آخر کې به بیا یو حکم ذکر کړي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو شی قوامینا، لک ودریدون کی، بالقسط په انصاف سره.
کونو شی قوامینا ودریدون کی بالقسط د پاره د قرآن بالقسط توحید سرا کونو قوامین بالقسط شی کلک ودریدون کی په انصاف شهداء لله بیان کون کی دین د الله ولو كانت الشهادة على انفسکم اگر کوي دغه بیان دغه شهادت دغه گواهی استاسو خلاف اویل والدین یا د مور او پلار خلاف اویل اقربین یا د رشتہ دارو خلاف ای یکون غنیا کوي دغه سړی چې چا خلاف ته بیان کوي رد پې کوي گواهی پې ورکوي غنیا مالدار او فقیرا یا غریب فالله اولا بهما نو الله زیاد مهربان دے پدی دواړو شهداء لله بیان کوا د حق د پاره د الله ولو علی انفسکم اگر که دغه بیان ستا خپل خلاف پخپل په هم عمل کوا او بلته هم بیان کوا که څوک دا وي چې ته په خپل عمل نه کوي نو ما ته سره بیان کوي نه پخپل هم عمل کوا او بلته هم بیان کوا اویل والدین والاقربین اگر کستا شهادت ستا گواهی ستا بیان ستا خپل خلاف وي د مور او پلار خلاف وي د رشتہ دار خلاف وي او حق مپردا د حق بیان جاری ساتي ای یکون غنیا کداغه ستا بیان او ستا رد او ستا شهادت او گواهی د یو مالدار سړي خلاف وي نو دا لحاظ مکوه چې دی خو مالدار دی بیا به مال چندن را کوي جمعات را بس شی نه ور کوي ای یکون غنیا کوي دی مالدار نو لحاظ مساتا پروای مساتا او فقیرا یا وی دی غریب دا لحاظ مساتا چې دی خو عاجز دی لاچار دی بیوسه دی غریب دی عاجز دی نه حق بیان کوا اگر که د مالدار خلافی او که د غریب خلافی فالله اولا بهما تب مالدار سو مهربانتیا کوي الله پی زیاد مهربان دی تب غریب سو مهربانتیا کوي الله پی زیاد مهربان دی نو ته لحاظ مساته الله په خپل لحاظ ساتي ای یکن غنیا او فقیرا کوي دې مالدار یا فقیر فالله اولا بهما الله زیاد مهربان دے پدواړو اولا بهما زیاد لحاظ ساتون کې دے د دواړو فلا تتبعوا الهوى نمزه خواہشاتو پسې چې کله خواہشاتو پسې روان شوي نو بیا به حق پاتې شي بیا به انصاف خبره پاتې شي فلا تتبعوا الهوى نمزه خواہشاتو پسې ان تعدلوا دا چپری د انصاف لرا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا کجب اړوي د حق بیان یا مخ اړوي د حق بیان تلو چې سړی کله جباړي او تعرضوا یا مخ اړوي د حق بیان فإن الله كان بما تعملون خبيرا یقینا الله تعالی په هغه چې عمل کوي خبردار دی سرنامه ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا باللسان آمنوا بالقلب اے هغه خلقو آمنو چې ایمان راوړی دی په جبا آمنو ایمان راوړی په زړه ایمان د خپل زړه د کوسکا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ایماندارو د جبه آمنو بالقلب دغه ایمان د خپل زړه ته کوسکا دا جبه ایمان دا د زړه ته لاندې کا
یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. ایمان بالله توحید، ایمان بالرسول رشتینواله د پیغمبر علیہ السلام، ایمان بالکتاب الذی نزل رشتینواله د قران کریم، او بیا ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر، ایمان بالآخرت. سرور وړه مقاصد ذکر کړو. اے مومنانو ایمان راوړی په الله پیغمبر او کتاب هغه چې را لېږلی دی په خپل پیغمبر، او کتابونه هغه چې را لېږلی دی الله مخکې د قرآن نه. الذي انزل هغه کتاب چې الله را لېږلی دی من قبل مخکې د قرآن. ومن یکفر چا چې انکار وکړ د الله د فرشتو داغه کتابونو داغه پیغمبرانو داغه او رز درستنی فقد ضل ضلالا بعیدا، نو یقینا گمراه شده په گمراهی ډیر لري کی. زجر زورنا ورکی منافقانو. ان الذين آمنوا مرة ثم كفروا أخرى ثم آمنوا مرة ثم كفروا أخرى ثم ازدادوا كفرا. یقینا هغه څوک چې ایمان راوړو یو ځل بیا یې کفر وکړو بل ځل، بیا یې ایمان راوړو بل ځل، بیا یې کفر وکړو بل ځل، ثم ازدادوا کفرا، بیا کلک شو په دغه کفر کې او مړ شو په دغه کفر کې. لم یکن الله ندی الله لیغفر لهم چې بخنه ورته وکي، ولا او ندی الله لیهدیهم سبیلا چې توفیق ولا ورکی د سمیلاری. منافق سړی چې په جبا د ایمان اظهار کوي خو زړه کې ایمان نشته، او دې مزبذب دی، ګډ وډ دی، دوپړک دی، کله یو سوی کله بل سو. ان الذين آمنوا یقینا هغه څوک چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو، ثم آمنوا بیا ایمان راوړو، ثم كفروا بیا کفر وکړو، ثم ازدادوا بیا زیاتی شو کفرن په کفر کې، یعنی کلک شو په کفر کې او مړ شو په کفر کې. نه دی الله چې بخنه ورته وکي او نه دی الله چې توفیق ولا ورکی د سمیلار. بشر المنافقین، زیره ولا ورکا نو زیره خو خلق د خوشاله ورکی، نو د عذاب بلا څنګه زیره دا د تحکمن. بشر المنافقین، خبر ورک منافقان لرا بان لهم عذابا الیما، یقینا دی لرا عذاب دے دردون کے. الذین حقدی یتخذون جنسی کافران لرا اولیاء دوستان ملگری من دون المؤمنین بید مومنانونا، یارانی ساتی کافر سرا اغیار سرا. ایبتغون آیا لٹی دی عندهم کافر سرا العزت عزت لرا. نن اسلامی ممالک د امریکای خوشالولو د یهودو نصارا خوشالولو چې هغه سره عزت دی ډالر دی. ایبتغون آیدی لټی عندهم دی سرا العزت عزت لرا. فإن العزت لله جميعا، مخی آل عمران کی تیر شویو وتعز من تشاء، عزت الله ورکی چاله چې خوښي. او رسو برازی سورہ منافقون کی عزت صفت الله دے، عزت صفت پیغمبر علیہ السلام دے، عزت صفت مسلمان دے. او دلته وی فإن العزت لله جميعا، یقینا عزت اختیار لله الله سره دے جميعا ټول. ستا عزت پکار دے نو عزت خود الله لاس کې دی، الله اختیار کې دی. نو ولی کافر سره اغیار سره یارانی ساتي، د زړه خبرې ور سره شیر کوي. ایبتغون آیا لټی دی عندهم دی سره العزت عزت لرا، نو یقینا عزت خاون خو الله دې د ټولو.
فإن العزة لله جميعا یقینا اختیار د عزت خاص الله سره دی د ټولو. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. زمنگا ہر یو ویڈیو د قرآن درس، د علماء بیانات، د دین خبرې شیئر کې، لایک کې، د الله د رضا لپاره. په واټساپ کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ، په مسنجر کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ، او فیسبوک ته شیئر کړئ، او کومنټ ضرور ولګئ. ګوره کومنټ او په لایک سره دا ویډیو مخې ته ځي، او بیا به نور خلک ګوري او موږ تاسو په ځان له ودیو موږ تاسو ته به اجر ملويږي. د دین خبره، د قرآن، د ذکر، د اذان، د درود دا شیئر کوئ، لایک ورکوئ. او د ګډېدو د غانو د دې لایک مور کوئ، او مه دا ګورئ، مه دا شیئر کوئ. کني تر څو خلک یې ګوري د هغې پوره ګناه کې تاسو هم شامل شولئ. د دې دپاره تاسو ته درخواست دی زموږ ویډیوګانې لایک کړئ، شیئر کړئ، او خلکو ته ووایئ ورسره چې دا به یې سبسکرایب کړه. انشاءالله کوئ به که نه، الله پاک کامیاب که په دواړه جانه. السلام علیکم.